بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه ستاسو ټول نه مخکې تاسو ټول ته پته ده چې دلته کې زمونږ ډیره غټه مسله ده. په سواد کې ځمکې کمې دي، دلته کې د قبرستانونو ځمکې، بیا د هغې سره جنازګاه. اکثر خلک په روډونو باندې خپلې جنازې کوي. زاړه چې کوم قبرستانونه تقریبا آلموسټ هغه ختم دي. دې وجې نه دا قبرستان چې دی دا تقریبا 1000 سال یا 1000 سال نه سیوا تقریبا څه کم 1100 سال د دې قبرستان وشوه. دا د محمود غزنوي چې کله هغه دلته کې راغلی نو هغه د فتوحات کول، نو دا د هغه ټایم قبرستان دی او دلته کې غزا شوي وو. او دا چې کوم دلته کې د خونه بابا ورته وایي دا مزار، دا اوس مونږ دې نه چاردیواري وکړه ولې چې خلک به راتله دلته ګندګي مندګي به اچوله. نو اوس الحمدلله دې مونږ له ګوټې دغه کړو چې یاره دا یو تاریخي مطلب دا د یو شهید دی دلته کې پروت دی. نو دا د هغه ټایم قبرستانو. بیا وخت په وخت باندې په دې کې خلکو خپل مړي به ښخول. بیا تقریبا دا مکمل شوی په دې کې بیا نور گنجایش نه و، خو چونکې د دې ډېر زیات ټایم شوی نو د دې علاقې د خلکو په مشوره باندې بل دا ډېره قیمتي ځمکه ده. روډ په غاړه باندې تاسو ګورئ کم از کم 30 کنال ځمکه ده. دا دلته هم د هغه سایډ ته هم د هغه طرف ته هم ده. دا ټوله موږ بندو لګیا یو انشاءالله. او دا ټوله د دې ځای چې څونه خلک دي د شموزو که د هر ځای دي، که هر څوک راځي نو هغه د هغو دپاره وقف دی، که غریب خلک دي که هغه مالدار خلک دي، د ټولو دپاره د وقف دی. او انشاءالله دې سره اوس دا جنازګاه هم تقریبا تیاره ده. جنازګاه د دې دپاره مونږ په دې کې تیاره کړه چې دلته کې اکثر باراني یا اکثر مطلب دا دی چې د خلکو جنازګاهګانې نشته، نو په باران کې بیا په جوماتونو کې خلک بیا جنازې کوي. نو د دې وجې نه مونږ دا جنازګاه هم د دې سره جوړه کړه. دې سره خوا کې تاسو دا سکول اینه دا میډل سکول دا هم های سکول شو. د دې سره خوا د جنکو یو سکول هغه هایر سیکنډري کړو مونږ په دې خپل ټینیور کې. نو دا ترقیاتي کارونه دي روان دي انشاءالله. دا ټول د غریب او د عام عوام او د ولس لپاره دي. او زه به دا ویم چې ډاکټر صاحب زموږ دپاره ډېر ښکلی کار شروع کړی دی، بلکې د چونګۍ او د زرخیلې په منځ کې د مقبره زړه مقبره یې واړوله او د هغې نه دیوال چاپېره کړو. نو موږ په دې باندې ډېر غټ شکرګزاره یو چې په دې کې د دواړو کلو د چونګۍ او د زرخیلې که دغه کړی دی مقبرې دغه کړی دی، په دې کې د خان او د غریب دغه نشی دی، هر سړی پکې خپل مړی ښخولی شي. بل دا ده چې لکه د جنازګۍ پکې وکړو، زموږ د کلي کې جنازګاه نه و. او بل دا چې زموږ د زرخیلې د وړو دپاره د کیل کود دپاره د غټ ګراونډ دغه وکړو. او په دې کې ښه هلکان هر مازدیګر ګیم کوي. شموزو علاقه ډېره ښکلې علاقه ده. زموږ دغه جنۍ امجد صاحب په دې علاقې هم ډېر ښکلي کارونه کړي دي. دا ګروند جوړېږي او دا جنازګاه چې دا هم جوړه کړې ده، د دیرې نه چې کوم دی نو د علاقې هم تاو کړي دي. دیوالونه د علاقه ډېره ښه علاقه ده، زموږ په ترقۍ روانه ده. او په چونګۍ کې چې کوم دی نو دغه لارې جوړ کړي 1 کروڑ روپۍ د هغې لپاره دغه شوي دي. او کارونه په ترقۍ ډېر ملک ډېر ښکلی په ترقۍ روان دي. زموږ حکومت ډېر دغه کوي او علاقې ډېر غټ خیال کوي الحمدلله. دلته خو مخکې دغه نه و، دا خو طارق انصاف او ډاکټر صاحب لکه دا دغه وکړو مقرر وکړو دا ګراونډ دا دوی لکه دا کړی و ایستی و. دلته نور هم کارونه اوبې راویستې او دغه ځای یونیورسټي دغه کالج ډګري کالج مقرر شوی دی. انشاءالله هغه به هم کېږي او لکه ټول کارونه هغه وکړل.